ماشوم لپاره که په سرټیفیکیټ کې یا په NIC کې وغیرہ کې که عمر کم ولیکلی شي جایز دي که نه ناروا دي دوکه ده مونږ دکانداران یو اکثر ګاهک راشي مونږ روټۍ ته ناست یو مونږ سودا له ورپاسو داسې کول جایز دي که نه جایز خو دي خو ښه خبره دا ده چې سړی روټۍ ته ښه په آرام سره او په سکون سره کښېني دا ښه خبره چې بل طرف ته یې سوچ نه یا خپل رزق ته یې سوچ چې بیا د الله جل شانه د شکریه هغه ټایم هم درته میلاو شي او چې دی په دغې کې اخته دا نو بیا به د شکریه هم پاتې شي دعا به هم دې پاتې شي په روټۍ هم پوه نه شي اول دا کم سړی چې ورځي نو دله په کار دي چې نه ورځي بس چې ویلي دي لرې نه چې دوی روټۍ ته ناست دي نه دي ورتلل په کار ښه بیا ورته سړی په سر ودرېږي نو خود به هغه راپاسي دا ستا غلطي نه ده د هغه سړي غلطي ده دا کم چې ستا خواله راځي هغه له په کار دي دا انسانیت ولې زده کول په کار دي څوک روټۍ ته ناست وي نو هغه نه ډسټرب کول په کار انشاءالله لیکل د هغې صحیح طریقه څه ده بعض خلک هغې په فیسبوک مهم چلی چې ان شاء الله به جدا جدا لیکي ان جدا شاء جدا الله جدا که یو ځای دې ولیکو دې معنی غلطېږي نه دې کې څه قباحت نشته ښه هغه مهم چې شروع کړی دی که نه داسې فضول دی بې ځایه دا یو غلط د الف او نون یو ځای لیکل او شین ورسره جوړول نو د چا هم عقیده دا نه وي چې مونږ د ان شاء الله نه مطلب د الله پیدایش مراد دی خو دا اوس دومره یو مشهور څیز دی او غلط مشهور شوی دی امام شامی رحمت الله علیه لیکلی دي والغلط المشهور اولا من الصواب کم څیز چې غلط مشهور شي که نه هغه د هغه ټیک نه صحیح نو هغه اوس د هغې لیکل داسې مشهور شوي دا مهم چلول هسې فضول دي چې خلکو ته وایي چې ان به جدا لیکي او شاء به جدا لیکي او الله به جدا لیکي امام ابوالله سمرقندي رحمت الله علیه خپل تفسیر کې په دې بحث کړی چې ان شاء الله یو ځای لیکلو کې هم څه قباحت نشته چې ان د شا سره یو ځای کې او جدا جدا لیکل او خاص هم درست دي څه نقصان نشته نو هسې دا فضول مهم چلول نه دي په کار ښه سبل څه کار قرآن ویل پکار دي چې ورته آیت زده کړه دې په ځای د قرآن نو څه فایده به درته وشي ښځه خاوند ته په بنده کمره کې ګانه ویلی شي که نه چې خاوند خوشحاله شي او محبت یې ورسره پیدا شي داسې اشعار چې هغه د شریعت خلاف نه وي هغه ورته ویلی شي چې میوزیک وغیره ورسره نه وي اشعار دي که نه ګانه صحیح خو اشعار دي او دا ګانه ځکه ناروا ده چې مونږ ګانې ته ځکه ناروا وایو یو د هغې شعرونه ټیک نه وي ګډ وډ ټول منافقت پیدا کوي په زړه کې د انسان غلط شهوتونه هغه را برسېره کوي او دریم دا چې د هغې سره میوزیک دغه څیزونه ناروا دي په شریعت نور هغه که صحیح شعرونه نو ښځه خاوند ته بلکل ویلی شي د هغه د خوشحالۍ دپاره خو د هغه د خوشحالولو ښه طریقه ده د قرآن دې ورته ووایي که نه زما په خیال چې د قرآن نه زیات خوشحالۍ بل څه خو نشته کوم سکون په قرآن مجید کې دی په الله مې قسم که په ګانه کې خو په شرط دی چې په قرآن څوک پوهېږي هله په قرآن کې مزه ده چې نه پوهېږي بیا خو پکې مزه نشته بیا خو هسې وایي په سر مې دړ شو دا چې سړی پوه شي بیا ورته پته ولګي چې په قرآن مجید کې څومره مزه ده او ګانه څومره قبیحه څیز دی نو خوشحالولو لپاره قرآن پکار دی چې ته حدیث ورته ووایه چې ته ښه شان مسلې ورته وښایه نظم ورته ووایه سینډي هاک کھیلنا جائز ہے یا نہیں سینډي هاک نه دی سینډ هاک دی زما په خیال دا یو ورجن دی د پبجي نه دی پبجي د هغې زما په خیال لیټسټ ورجن چې کوم راغلی هغې ته سینډ هاک وایي دا بالکل ناروا دي بالکل ناجایز دي بالکل حرام دي او شرک دی پوهېږئ په دې باندې بلکې دا ماشومان د دې نه واړوئ ګورئ هغې نه ګناهګارېږي تاسو ګناهګارېږئ هغې خو نابالغ وي په دې څیزونو نه پوهېږي چې هغه راځي او د بوتانو مخې ته داسې ودرېږي ما نه دی کړی او د سینډ هاک چې کوم د شارټ کلیپې دي هغه ما د دې ضرورت لپاره وکتې دا سوالونه راځي پوهېږئ په دې باندې چې هغه راځي او بوتانو ته دا چل کوي څه مطلب دی نمستې آیا واقعي نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي چې د خپلې ښځې او د بچو دپاره یوه چوکه همیشه په کور کې ځوړندول پکار دي نبي علیه السلام داسې ویلي ضعیف احادیث مبارکه ماته معلوم دي چې په هغې کې داسې تذکره راغلی چې د خپل کور د ادب دپاره انسان له پکار دي چې همیشه یو چوکه ځوړندوي په کور صحابه فرمایي موږ یو چوکه ځوړندوله فضل اعمال فضایل اعمال ښه ضعیف احادیثو کې ما لیدلي ماته یو صحیح روایت په دې باندې نه دی معلوم د لیکلو په وخت کې مونږ چې د انبیاء کرامو نومونه لیکو نو بره په وړوکې شانتې عین کو د علیه السلام په ځای داسې سمبل لګول جایز دي که ناجایز دي پکار دا چې پوره علیه السلام ولیکلی شي په دې کې ثواب دی په دې کې ثواب د انسان ته ثواب ملاویږي البته که داسې ضرورت وي نو یو پیره خو کم از کم په ابتدا کې علیه السلام وصلی الله علیه وسلم لیکل پکار دي بیا په وروسته کې صاد وکړي یا په وړوکې عینو کې نو څه نقصان نه دی چې
ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل کنه چې زما نوم یاد کړی شي او څوک درود نه وایي په ما باندې د هلاک شي. صحیح ده. بیا فقهای کرام لیکلي چې سړی په مجلس کې نو بار بار که درود نه وایي کې یو صلی الله علیه وسلم وایي نو دا کافي ده. صحیح ده. په کار ده پورو لیکلی شي ادب دی ښه دونه احسانات دي نبی علیہ السلام په موږ باندې او د انبیاء کرامو نو کم از کم چې دا علیه السلام صلی الله علیه وسلم خو پوره وایي که نه. مونږ په یو هسپتال کې کار کوو زمونږ دوستان شیعګان سنیان کرسچنز وغیره دي هغې سره یو ځای روټۍ خوړی شو که نه او بالکل خوړی څه ناروا خو نه دي د هغې ذبیحه کې مسله ده چې هغې کومه کانه تیاره کړې ده چې د مسلمانانو د صفایي خیال یې پکې ساتلی دی چې کوم د مسلمانانو دپاره جایز دي که نه او دا خوراک جایز دی که نه او بل هغې چې دا کوم څیز حلال کړی دی نو هغه اکثر د غیر الله په نوم باندې حلالوي نو ما اهل به لغیر الله خو حرامي کوم چې الله جل شانو د نوم نه علاوه په بل چا باندې بل چا په نوم باندې حلال کړی شو خو ناروا وي. نو دغه د هغې چې کومه کانه تیاره کړي په هغې کې احتیاط پکار دی. نور که تاسو په خپل خلک داسې کوي چې یو پروګرام کې یا بل نه ټول په یو ډایننګ ټیبل باندې ناست یو ځای خوراک کوي نو په دې کې څه قباحت نشته ښه یهودیان نازي که عیسایان نازي که شیعګان نازي که څه نقصان نشته کسی ایک امام تاسو تقلید کوئ د یو امام یعنی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او ټول امامان په حق باندې څلور واړه نو تاسو صرف دا یو ولې منئ څلور واړه په یو ځای ولې نه فالو کوئ په دې کې څه خرابي ده. ای مسلمانان چا ته ویلي چې موږ صرف دا یو منو او نور نه منو دا تا ته چا ویلي موږ څلور واړه منو څلور واړه په حق باندې دي خو موږ د څلور واړو په یو ځای په یو وخت کې ځکه تابعداري نه کوو چې په دې کې بیا خواهش پرستی راځي. یو امام وایي دا څیز جایز دی بل وایي ناجایز دی. صحیح ده. نو ته چې ستا د خوښې څیز بیا به هغه خوا وړې او ستا د خوښې څیز نه وي بیا به دې خوا راوړې او دین خو د خواهش نوم نه دی ځکه موږ په یو طریقه باندې روان نو څلور واړه په حق باندې دي ښه پوهېږې په دې باندې لکه تاسو له یو مثال درکړم په کار خوړنده ماشومان ناست دي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د هغه د مذهب یو مسله ده یو قول دی هغه دا چې په لاس باندې مني ضایع کول دا جایز دي. په لاس باندې مني ضایع کول پوهېږې سپرم ضایع کول دا جایز دي. زمونږ امام صاحب ته حرام او ناروا وایي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سره دلیل دی وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابه کرام او ټول تابعین ټول خلکو حجامه کړې ده که نه ده کړې ښکرې لګولې ده که نه ګنده یې نه ایستې که نه ده ایستې نو دغه یو ګندګي د انسان په بدن کې نه ایستلو کې څه قباحت او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل دی چې قرآن مجید کې د مؤمنانو صفت ذکر شوی چې والذین هم لفروجهم حافظون مؤمنان هغه خلک دي چې د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي نو ځکه وایي دا حرام دي. نو ته به اوس وایې چې زه دغه کار به وکړو یو 2 منټو له به دې بل مذهب ته واوړو دا خواهش دی که خواهش نه دی او دین خو د خواهش نوم نه دی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى جنت خو د هغه چا دپاره دی چې خواهشات کنټرول کړي نو ځکه مونږ په یو پسې ځو ښه د چا په وسیله سره او په برکت سره دعا غوښتل شرک دی نه شرک ولې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې باران نه کېدو او بیا حضرت عباس ځان سره ویستو نبی اسلام تر بهر یا الله نبی علیہ السلام وی موجودو نو موږ به د هغه په وسیله باندې ستانه دعا غوښتو باران مم نه غوښتو تا به موږ باران راکو اوس د نبی علیہ السلام تر موجود حضرت عباس دغه په وسیله د دعا غوړ چې موږ ته باران راکو چې په برکت سره دا خو سباز خلق لیکلي دي خو او شاء علاقه علماء کرام په خپل کتابونو کې لیکلي دي چې وسیله حرام ده او ناجایز ده ما په هغه باندې کار کړی دی.